ډیرو محترم مسلمانانو، نن د الله جل شانه دوه نومونه بلکې یو د الله جل شانه ذاتی نوم دی الله، او یا وهاب او صمد نوم چې دی د الله جل شانه صفتی نومونه دي. مسلمانانو، نن د دې یو طاقتور ختم دی چې هغه ختم الحمدلله موږ هم کوو، او الله جل شانه په د انسان غټې غټې مسالې حل کوي. الله جل شانه په د انسان غټ غټ مشکلات ختموي. الله جل شانه په د زړه مرادونه او حاجتونه پوره کوي. مسلمانانو، هغه رب چې زما ستا فایده کولو والا ذات دی، هغه رب مسلمانانو چې ما تاسو له رزق ټیم په ټیم راکوي الحمدلله. مسلمانانو، هغه رب به زما ستا حاجت فدی یا وهاب الله الصمد فدی وظیفه باندې انشاءالله پوره کوي. خو که چا په دې طریقه باندې دا ختم وکړو، دا وظیفه یې وکړله، یو ځل یې صرف وکړئ انشاءالله، چې الله جل شانه ډېر رحیم ذات دی، او الله جل شانه په خپل عرش باندې لیکلي چې زما رحم زما په غضب باندې غالب دی. الله جل شانه ډېر رحیم ذات دی، او زما تا سره بې نهایته زیات محبت کوي. نو مسلمانانو، یو مور خپل بچی نه خفه کوي، یو پلار خپل بچی نه خفه کوي، کو هغه یو څیز غواړي هغه لی ورکوي. نو مسلمانانو، زما ستاسو رب دی او حقیقي مالک دی. یو د دنیا مالکان دی چې لاسو ته ونیسي تندی به تریو کې شا به درته راوګرځئ. یو د اسمانونو او د عرش مولا مالک الله دی. هغه نه چې په دې وظیفې سره څه وغواړئ هغه به یې درکوي، ځکه چې بچی د مور خپل بچی نه خفه کوي، نو رب به خپل بنده څنګه خفه کوي؟ هغه کریم الله به خپل غلام څنګه خفه کوي؟ مسلمانانو، راځئ نن دا وظیفه راته ښایمه انشاءالله، په یقین سره وکئ، یقین سره چې ضرور به الله جل شانه زما د دې وظیفې سره مسله زما ختموي انشاءالله، چې الله تعالی به ستاسو مدد او نصرت وفرمایي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترم او عزتمندو مسلمانانو، الله جل شانه د ستاسو تمام حاجتونه او ضرورت پوره کړي. الله جل شانه د تمام مسافرو له اوږد زندگی د صحت او د عافیت والا ورکړي. دغه مسافر د الله جل شانه خپلو کورونو ته په ډیر مینه او محبت او ډیر په چوتو مرتبو سره راوستلی کړي. که ستاسو د کور مسافر دی او کورونه دي، او که ستاسو هر قسم رشته دار یا که هغه مسافر په پاکستان کې او که بهر ملکی وي، الله تعالی د هغوی حامی او ناصر مددګار شي. محترمو، نن چې زمونږ کومه وظیفه ده هغه د الله جل شانه د نومونو وظیفه ده، یا وهاب الله الصمد. مسلمانانو، د یا وهاب معنی دا ده چې الله جل شانه بغیر د څه عوضه، بغیر د څه لالچه، یعنی بغیر د څه د معاوضې نه الله جل شانه د انسان مدد کوي. د دې یا وهاب معنی دا ده. او الله الصمد معنی هو تاسو ته پته چې الله جل شانه ډېر زیات بېنیازه ذات دی. چا ته وغواړي دومره وله ورکړي چې هغه له د سنبالولو چل نه ورځي، او چا له په قدر د ضرورت ورکوي چې د هغه په آخرت کې ډېرې درجې. مسلمانانو، په دې خبره تاسو خفه کیږئ مو چې موږ الله جل شانه غریبانان پیدا کړي، ځکه حدیث مبارکو کې راځي چې څومره انسان مالدار وي او د الله تعالی په لاره کې نه خرج کوي، په غریبانانو نه خرج کوي، د انسان به هغه عمر آخرت کم وي. یعنی په جنت کې به چې د کمې مرتبې وي هغه به کم وي، او د غریبانانو به انشاءالله چتې مرتبې، ځکه چې الله جل شانه ورته په دې دنیا کې ورکړه نه ده کړې. دا هم د الله تعالی احسان دی. مسلمانانو، په دې وخت باندې شکر ایستل پکار دی. الله تعالی فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم. اے مسلمانانو مؤمنانو، زما شکر وباسئ زما په نعمتونو باندې، او که چا شکر ونه باسو ان عذابی لشدید. الله تعالی فرمایي زه به عذاب ورکم. الحمدلله په هر ساعت باندې د الله تعالی شکر. څوک درنه تپوسو کې څنګه دی وخت کېږي، داسې ورته مه وایه چې بس ګزاره کېږي، داسې وایه الحمدلله، د الله ډېر احسانات کرامات دی، شکر دی، او دا شکر د زړه نه وباسئ انشاءالله الله تعالی فراخي راکوي. محترم، وظیفې سیټ ته ځو او دغه ختم سیټ ته ځو چې دا ختم به
منګه څه طریقې سره کوو او دا به کله شروع کوو، په کم وخت کې به کوو او څونه تعداد سره به دا ختم کوو. محترمو، نو دا خبره مسلمانانو په ذهن کې کېدوئ چې دوه خبرې به تاسو په دا هره ویډیو کې زه کوم چې دوه خبرې به تاسو لازمې کوئ. ګوره هر کله چې په انسان پریشانی راځي، بیماری، غم، مصیبت راځي، نو یا زخم ورته نو دا د خپل عمل د وجې نه. حدیث مبارکو کې راځي چې انسان ته زخم تکلیف د دنیا رسی د کړو د وجې نه، د داسې یو ګناه کړي الله تعالی ته خفه وي چې د دې په وجه باندې د مصیبت او د تکلیف راځي. لہذا څومره چې ګناهونه دي او څومره چې زموږ وجود کې هغه اندامونه دي، په هر وجود باندې الله جل شانه سره دشمنی مه کوئ. مطلب دا په دغه وجود چې د کم بدن کم حصه الله تعالی راکړي، نو دا ټول حصې د الله تعالی په فرمانبردارۍ کې د الله تعالی په رضا کې ولګو. سترګې، غوږونه، پوزه، دغه رنګې د فردا او د حیا عزت ژوند تېرول، ټیک ټاک، فیسبوک وغیره دې شیزونه، ګانې بجانې اورېدل، دا هر څه بند کو چې کم باندې زمونږ رب خفه کېږي. هغه رب چې د عرش او د فرش مالک ته مسلمانانو دغه ګناهونه ټول انشاءالله پرېږدوئ او توبه ترې وباسئ. او تاسو دا مه وایئ چې زموږ به توبه، موږ ډېر غټ ګناهونه کړي، الله تعالی به توبه معاف کوي. یعنې نه، الله تعالی فرمایي چې ځمکې او اسمانونه ډک کوي، یو پرې وایي مالک الله، ای کریمه الله، زما دا ګناه معاف کړي. الله جل شانه وایي چې داسې مې معاف کړي او داسې مې پاک کړي لکه د مور نه چې بچی پیدا شي مسلمانانو، یا لکه د انډ نه چې ویښته نه انډه پاکوي، دغه رنګ انسان پاکوي. محترمو، بل چې کم کار دی په دې زمانه کې ډېر زیات په هغې ته په حقارت په نظر کتلی کېږي، مسلمانان هغې ته توجه نه کوي، هغه 5 وخته مونځ دی. تاسو په ځان باندې ګوره، که تاسو مونځ نه کوئ باید الله تعالی نعمتونه هم مه خورئ. که تاسو مونځ نه کوئ د الله تعالی رزق هم مه خورئ. که تاسو مونځ نه کوئ د الله جل شانه اوبه چې غټ نعمت دی دا هم مسکئ. که تاسو مونځ نه کوئ مسلمانان د الله جل شانه د ښکلي ښکلي میوجات پیدا کړي دا هم مه خورئ. د الله تعالی عبادت چې موږ نه کوو، مونځ نه کوو، کم از کم نو موږ له نعمتونه خوړل هم نه دي پکار، ناره تېروئ به انشاءالله. الله تعالی د مسلمانانو دغه دوه کارونو باندې موږ له توفیق راکړي چې د ګناهونو نه بندیزه او هر قسم ګناه نه چې الله پرې خفه کېږي. بله دا چې 5 وخته لمونځ. اوس خاطر ته خیم خبره ډېره شوې، خو خفه کېږئ مه، ستاسو د فایدې دپاره دا خبرې دي، د اصلاح دپاره دي. زه یم چې ټول مسلمانان موږ هغه په حقیقي توګه باندې د آخرت د پټي طلبګار شو. دنیا هو عارضي داسې هم تېرېږي، یا په وچه کې، یا په لمده کې، یا په کچه کوټه کې، یا په پخه کې هم تېرېږي، لیکن د آخرت زندګي مسلمانانو ډېره غټه د الله تعالی د په تاسو خپل خصوصي رحم وکړي. محترمو، دا وظیفه به تاسو 1,25,000 پیرې کوئ د دې ختم، 1,25,000 پیرې روزانه چې دا ختم تاسو کوئ، نو ځان له به تعداد برابر کوئ. مثال فطور نن مې 15,000 پیرې ویم، سبا به 15,000 پیرې ویم، ورځ کې 15,000 ویلی شئ، 4,000 ویلی شئ، هر څونه پیرې چې ویلی شئ، ورځ کې به ځان له یو تعداد مقرر کوئ. صحیح شوه؟ تعداد د مقرر کو ځان له، نو مثال فتح ورته د ورځې 5,000 پیرې، یا وهاب الله الصمد، داسې به وایي ښځه چې ته څنګه یا وهاب الله الصمد، یا وهاب الله الصمد د زړه نه. مثال فتح 5,000 پیرې مقرر کو، نو 5,000 پیرې چې ته روزانه دا وظیفه کوې، نو دې نه به 100 پیرې مخکې درود ابراهیمي وي، کم درود چې موږ په مانځه کې وایو، او دا وظیفه چې د کله 5,000 پیرې وکړه، نو 100 پیرې به ترې وروسته درود ابراهیمي وي، دا پابندۍ سره. او چې هر کله تا روزانه 5,000 پیرې وې، 100 پیرې مخکې درود شریف، 100 پیرې وروسته درود شریف، نو روزانه بیا د خپل حاجت دپاره دعا غواړي چې الله دا ختم مې ستا رانیولی ستا د نومونو، ته ډېر زیات الله ته ډېر زیات غیرتي ذات یې، نو الله زما په دې حاجت باندې ته خپل رحم وکړي او ماله دا حاجت ته خپلو خزانونه پوره کړي. الله روزانه دغه اعتبار سره انشاءالله لږه لږه صدقه هم ورسره ورکوو چې هر څونه کېږي چې ته غریب ماده 10 روپۍ یو د پیاله یو چای پیاله یې چاله ورکوئ، روټۍ یوه ورکوئ، خو خامخا صدقه ورکوئ مسلمانانو. دا به 1,25,000 پیرې ختم کوي، هر څونه وخت کې وایي، میاشت کې ختموئ، 2 کې، 10 ورځو کې، انشاءالله چې الله تعالی ورسره ستاسو حاجتونه پوره کړي. الله مو خوشحاله او باد ساته. جزاک الله خیره. یو خبر رانه یې راشوه دې وظیفه کې، خو خبرې ونه کړې شي ډېره بهتره وي، خو خبرې پکې ونه کړې شي. جزاک الله.